الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله اما بعد. محترم ورو پوښتنه کړي کله چې ماشوم پیدا شي نو هغه ته په ښي غوږ کې اذان کول او په ګس غوږ کې اقامت کول. وې دا خبره د حدیث نه ثابت ته او کنه د ثابت نو اقامت په باره کې هو صحیح حدیث چې کوم دی هغه نه دی راغلی، دغه هو بدعت دی. او هر چې د اذان خبره ده نو د اذان په باره کې درې روایت راغلي دي. دغه دوه روایت چې کوم دي دغه سندن ضعیف دي او دا یو روایت چې کوم دی دا سند په لحاظ سره صحیح دی چې امام ترمذی رحمت الله علیه راوړی دی. باب الاذان فی اذن المولود کې 1514 نمبر حدیث دی. حدیث دی د ابو رافع رضی الله تعالی عنه اوی چې رأيت رسول الله صلی الله علیه وسلم اذن فی اذن الحسن بن علی حين ولدته فاطمه بالصلاه. وما رسول الله صلی الله علیه وسلم ولیدو کله چې د فاطمه رضی الله تعالی عنها بچی حسن رضی الله تعالی عنہ پیدا شو، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته داسې اذان وکړ په غوږ کې لکه څنګه اذان چې د مونځ د پاره کیږي. نو دا روایت سندن صحیح دی. امام ترمذی رحمت الله علیه وی هاذا حدیث حسن صحیح. دا روایت ابو داود کې د 5105 نمبر حدیث دی او دا قرن دا مسند احمد امراوړې سنن کبرا به حقیقم دی. په ارواء الغلیل کې شیخ البانی رحم الله د دې سند ته صحیح ویلې دی. 1173 نمبر حدیث دی. والله اعلم. هذا بالله التوفیق.